الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة بقرة شروع د سورة بقرة شپږم نمبر آیاتو مخکې آیاتونو کې د اولني جماعت او د اولنۍ ډلې بحث وشولو. هغه جماعت او هغه ډله وه منعم علیهم چې هغه په سورة فاتحه کې اجمالا ذکر شوی وه چې یو جماعت باندې الله رب العزت نعمت کړی دی خپل. د هغه جماعت او د هغې ډلې او د هغې فرقې 5 صفات بقره کې ذکر کړه او د هغې سره د هغې حکم دنیوي او اخروي ذکر کو. اولئک علی هدى سره و اولئک هم المفلحون سره. دې ځای نه وسه د دویمې فرقې بعض ذکر کوي چې هغه مغضوب علیهم دي. هغې له زورونه ورکویه د هغې په بعضې احوالو باندې او د هغې پلیتۍ ذکر کویه قبیحه. په هغې کې بعضې داسې کارونه و چې هغه د قباحت نه ډک و. د هغې د وجې نه په دی باندې فتوې د کفر لګېدلې دي او دی د هغې د وجې نه کافر شوي دي. نو چې کله د کفر فتوا په دی باندې ولګېدله نو بیا الله وایي ستا دعوت ورکول دیو لره ایرول او نه ایرول دا برابر دي. انذارک و عدم انذارک، پیغمبره ستا دعوت ورکول ستا دعوت نه ورکول دا برابر دي. چې کله مبلغه بیان وکړي خلک 3 جماعتونه جوړ شي، 3 جماعتونه خلک وګرځي. یو جماعت هغه چې خبره اومنیه غاړه د الله احکاماتو ته کیدي، د پیغمبره طریقو ته غاړه کیدي. دلې ته څه وایه؟ ایت مؤمنان وی. د مؤمنانو جماعت دی. بله ډله پس د بیان هغه ده چې هغه ښکاره انکار وکړي وایي موږ دا خبره نه منو او دې باندې عمل نه کوو، ښکاره منکر شي. هغې ته عنادي کافر وایي. عنادي کافر. او بیا بل جماعت هغه جوړ شي چې هغوی ښکاره خبره اومني خو پټ مؤمنانۍ خبره نه مني. هغې ته منافقان او مرتابین ویلی کېږي. چې ښکاره کې خبره مني
او پټه خبره نه مني نو د هغې بحث وروسته آیاتونو کې بیا کوي. ان الذین یقینا کسان کفرو چې کفر یې کړی دی، معنی دارا چې کلک شوي دي په کفر باندې. یقینا کسان کفرو چې کلک شوي دي په کفر باندې. دا معنی چې کله وکړي نو اشکال برپش. اشکال دا پیدا کیږي چې د دې آیاتونو نه وروسته هم بعضې خلکو ایمان راوړی دی، لکه بعضې صحابه کرامو ایمان راوړی دی، عمر ایمان راوړی وغیره. او دلته خو د آیات نه معلومیږي چې ستا دعوت ورکول او نه ورکول دا پیدا نه ورکوي. نو بعضې صحابه کرامو له خو یې پیدا ورکړې ده، ای خو ایمان راوړی دی. نو جواب دا شلو چې معنی کې منګه حل کو چې ان الذین کفرو په کفر کلک شوي دي، او کم خلک چې په کفر نه دی کلک شوی دوام یې نه دی اختیار کړی، هغې له پیدا ورکړې ده، هغې ایمان راوړی دی. یا لکه بعض علما جواب دام کیا یقینا کسان چې کلک شوي دي په کفر باندې، سواء علیهما برابر فدیو باندې انذرتهم کو ته ویرېدې ولره ام لم تنذرهم کو ته ونه یېرېدې ولره. او چې کله په کفر باندې کلک دی او کفر یې کړی دی انذار او عدم انذار یېرولی نه یېرولی برابر دی، نو بیا دعوت څه له ورکو؟ بیا خو دعوت بې فایدې شلو. نو جواب د هغې نه دا دی چې د پاره د اتمام الحجه. ولې دلیل به په دې باندې نه تام کې چې په ورځ د قیامت باندې بیا بانه ونه کیه. سورة نساء وګوره 155 نمبر آیات کې ورته دا وایي چې دا دعوت الله یې دې له ورکوي چې د قیامت په ورځ باندې بیا عذر او بانه نه کوي، چې بیا دا خبره نه کوي موږ له څوک نه و راغلي، نه داعی راغلی نه کتاب راغلی. سورة نساء آیات دې 155 نمبر آیات کې وایي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. رسلا لائقان پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی دی، ومنذرین علائو او یر ورکون کی دی، لئلا یکون للناس د دې دپاره چې فاتې نشي د خلکو علی الله فلا بني حجتنا څه بانه او عذره بعد الرسل فسد انبیاؤنا. انبیا راشي کنه نو انبیا ولا دعوت ورکي د دې نه وروسته بیا څه عذر بانه پاتې نشي. سورة طه وګورئ 140 نمبر آیات کې. سورة طه 14 پارہ کې راځي دا آیات دی 140 نمبر آیات دی طه. آلتم الله وی ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. کومنګه هلاک کړي وې الله دې ولرا فعذاب بانی من قبله مخکې در علیګلو د رسولنا
لقالو نخام خابا دوی ویلی ربنا ای رب زمنگا لولا ارسلتا الینا رسولا ولدی راون لگلو منگ لأستازی منگا ولی دی پیغمبر را لگلی وی چه منگا دا خبر من لیوی فنتبع آیاتکا منگ با تابداری کڑی وی ساد آیات استاد آیاتونو من قبل مخیان نذل و نخزا او شرمیدلو نگورا بیا بدای دابانا عذر کولی دارنگی وگورا سورت قصص وات سلیختم نمبرات کی بیاوی سورت قصص شلم پاردا وات سلیختم نمبرات کی وی ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين والله کدی منگا هلاک کړي وي با ګناونو باندې چې دی لاسونو کړي نو بیا به ویلې چې ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ای زمنګ ربا ولید من لنر علیگو استازی نو دا پیغمبری چې راولې غلو د فارا د اتمام الحجه دلیل یا پدې باندې څکو تام کو تام چې بیا د قیامت په ورځ باندې نه کوي کفر نه مراد سدیا ستر الحق عنادن اخلک مدارک ویا چی حق پټ کړي دي خو زدن دلته دې زدی کافر مراد دی زدی کافر ته مراد دی چې خو ته د حق پتوا خو بیا حق پټ کړي مدارک وي دی د قرآن کریم دا آیاتونو دشمنانو او دوی با اصل کیا انکار بکاو د قرآن کریم د توحید د مسئلین داو گورا سورت انام 33 نمبرات گورا 33 نمبرات سورت انام کی بیاوی اللہ گورا دی دایتون دشمنان دی دا توحید سورت انام 33 نمبرات کی ہوئی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ یقیناً اللہ یا داخلک تکذیب نکی ولكن الظالمین لیکن ظالمان دایاتون دا اللہ نا انکار کون کی دی دا اللہ دا کتاب دشمنان دی دا قرآن کریم نا زدن مخڑون کی دی اصل کیا کفر دا مطلقا پټولو ته وای دیو جنا زمیدار تم کافر وای ولی هغه دادانیه تخمه په دې خاوره کې پټای او دې تم کافر ځکه وای چې دیما حقا پټیا زدن او عنادن او دې کفاره تا کفاره ځکه وای ځکه دا ګناهونه پټیا کفرا په شریعت کی بیا څه ته وای انکار ما علما بالضرورتی انکار دا سنا چا یقینا ثابت وی مجیء رسول الله صلی الله علیه وسلم به یا او جحد بعضه کفر دې دا ویا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتی دا عین انکار کول
یا د بعض ضروریاتو د دین نه انکار کول. کفر یوازې دې ته نه ویه چې یو سړی وویه چې کلمه نه وایي، داسې کیږي چې کلمه وویه خو مونږ نه مني، نو دا هم کافر کیږي. یا یو سړی کلمه وویه ورځ آخرت هم مني، الله هم مني، خو رسول الله نه مني، نو دې هم د بعضې نه انکار وکړو. یو سړی الله هم مني، رسول الله هم مني، قیامت هم مني، یا قرآن نه مني، نو دا د بعضې نه منکر دی، کفر یې وکړو. یو سړی قرآن مني، الله مني، رسول الله مني، باس بعد الموت نه مني، نو دا هم کفر دی. نو یا د جمیع ما جاء به رسول الله نه انکار کول، تمام هڅه چې رسول الله راوړي د هغې نه منکر کېدل، دا هم کفر دی. یا د بعضې نه انکار کوله، دا هم کفر دی. چې بعضې پیغمبر علیه السلام کم ضروریات د دین موږ او تاسو ښودلي دي چې دا یې نه دا سړی څه شي منکر شي، انکار ترې نه وکړي. بیا ګوره دا کفر د دې انواع دي، انواع د کفر انواع دي ځان له. یو ته وایي القسمه کفر جحودي، یو ته وایي کفر جحودي. جحودیه کفر څه ته وایي؟ دې ته وایه چې یو سړی رب وپېژني یا په زړه سره ویجحد لسانا، په ژبه باندې انکار کوي، زړه باندې مني چې الله شته، او ژبه باندې دا انکار کوي د الله نه، الله نه مني. دا کفر د چا؟ د فرعون او د هغې د متبعینو. دا یې منله چې الله شته، خو په ژبه انکار کاو، اقرار یې نه کاو چې یاره الله شته. دا وګوره صورت اسراء وګوره یو سله 2 نمبر آیت کې دا ذکر دی، کفر جحودي د فرعونو. یو سله 2 نمبر آیت کې ذکر کوي د صورت اسراء 15 پاره کې راځي. هلته دی کفر جحودي دی. یو سله 2 نمبر آیت د صورت اسراء کی. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. ویلا موسی علیہ السلام اے فرعون تا تخپت دا ما انزل هؤلاء چې ندي نازل کړي دي معجزات لرا الا رب السماوات والارض، مگر دا رب د اسمانونو او د ځمکو. تا ته دا ښه پته ده چې پوهېږي دا معجزات کو زما د امسانه مار جوړېږي، او که زما د لاس سپینه پړق ویه چمک وی، دا ګوره الله رالیږلي دي چې هغه رب د اسمانونو او د ځمکې دی، بصائره د پوهې دلایل دي. خدا په ژبه باندې دا اقرار نه کاو، زړه باندې دا پته ووت چې دا کارونه الله کړي. دارنګه سورت النمل وګورئ 14 نمبر آیت کې آلته بیا وی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. نمل 14 نمبر آیت کې دی. آلته وی انکار یې لا کو د دې معجزاتو نه او د یې منله په زړه باندې. دا ولې انکار وکړی؟ د وجې د ظلم او د تکبر او چتوالی نه، باچایی نه پرېښودله. دویم قسمه کفر عنادي. کفر عنادي دې ته ویل کېږي چې الله وپېژني، رسول الله وپېژني، لیکن عمل نه کوي د وجې د عناد نه. دا کفر د یهودو، دا کفر د یهودو د هغې د اتباعو، کفر عنادي. ما یعرف الله والرسول چې الله و رسول پیژني، لیکن لا یعمل لاجل العناد، لیکن عمل نه کوي د وجې د ضد او د عناد نه. دا کفر د یهودیانو دی. دا سورت بقره کی ذکر دی.
او مخکې به راشي فلما جاهم ما عرفوا کفروا به. هر کله چې رالی دیو لره هغه پیغمبره چې دی پیژندلو کفروا به کفر یې وکړو په هغه باندې. لما جاهم ما کفروا به. عبدالله بن السلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې منګه به یا رسول الله په خپل اولاد کې شک وکړو چې د دې مور ما خیانت کړی، لیکن ستا په نبوت کې زمونږ شک نشته. داسې لا یفیجني کما یعرفون ابناءهم، لا چې څنګه بچي خپل پیژني دا اینه ښه دا پیغمبر پیژني، خو بیا هم د زده د عناد د وجې نه دی ایمان نه راوړي یا کفر کوي. او دا کفر د ابو طالب هم د رسول الله چې کم ترو صلی الله علیه وسلم دا کفر یا عنادي دا غم و. ابو طالب لکه چې کله وفات کېدلو دا یې څه ورځې مخکې دا اشعار ویلي، دا دوه جملې دا ابن کثیر راوړي: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وی ما تخپت دا چې دین د محمد رسول الله بهتر دین دی د ټولو دینونو نه، د ټولو دینونو نه غوره دین د محمد رسول الله دی. لولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبینا. وی کوچر دا ملامتیا نوی و رد بد نوی د خلکو، نو تا به زمندلې ویا په دې باندې ښکاره چې اتباع مې د دې دین کوله، خو خلک به مې ملامته کي او خلک به وایي چې د جهنم د اور نه ویرید. دا څه دی یا کفر عنادي د دم. بل د ویلې کېږي دریم نمبره کفر آیت ویا کفر نفاقی. کفر نفاقی دی دویا ایقر باللسان ولا يعتقد بالقلب، ولا يعتقد بالقلب. کفر کیا په جبا، اقرار کیا په جبا باندې، لیکن عقیده د زړه نشته. دې ته دویا کفر نفاقی و. او باندې ویا چې دا پاغ اول قسم کې څه کیا داخلی ویلا مستقل قسم شماریه. بعض مشایخ بل کفر څه ته ویا، بل یو کفر دی هغه وایي کفر جهلی. دا کفر دی ویلې کېږي چې د سره الله پیژني، دا ته وایي کفر جهلی. من لا یعرف الله اصلا، بالکل الله نه پیژني. بقره 90 نمبر آیت کې دی ایکفروا بما انزل الله بغیا. 90 نمبر آیت د سورۃ بقره کې دی ایکفروا بما انزل الله بغیا. بل قسمه کفر شرعی. کفر شرعی دی دا ویا چې دا بعض احکاماتو د شرع نه منکریا تحقیرا. تحقیرا دا وجه سپکاوالی نه د بعض احکاماتو نه منکری، د کفر شرعی وی. لکه عقیدیانیان د رسول الله د نبوت نه منکر دي، بریلیان د رسول الله د بندګۍ د بندوالی نه منکر دي، چې بنده نه دی وی دا نور دی. دارنګې د روافضو بعض انواع یا لکه د بعض جمهوریه قوانین
چې هغه د بعض قوانینو منکر دي د اسلام، آی په کفر کې بیا داخلي، او هغه خلک چې د دې په کفر باندې راځي. قرآن کریم کې د کفر معنی راوړي. کله کفر راځي په معنا د شرک باندې، کفر راځي په معنا د شرک باندې. سورۃ بقره 30 نمبر آیت کې راځي. بقره 30 نمبر آیت کې په معنا د شرک دی. آلته کیف تکفرون بالله، کیف تشرکون بالله، تاسو څرنګه کفر کوئ په الله باندې، معنی څه ده؟ تاسو څرنګه شرک کوئ، معبود باطل یو ځای کوئ د الله سره. کله په معنا د راځي جهود جهلی سره، جهلنا انکار کول. بقره 91 نمبر آیت، سورۃ بقره 91 نمبر آیت کې راځي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. دریم کله راځي په معنا د کتمان الحق سره، حق پټول. سورۃ بقره 160 نمبر آیت کې راځي. راځي په معنا د کتمان الحق سره، حق پټول. 160 نمبر آیت کې راځي. الله وی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، یقینا الله یا کسان چې د کفر کړي او مړ شي په داسې حال کې چې د کفر کوونکي وي، په داسې حال کې چې حق شان پټ کړي. کله راځي په معنا د عدم الشکر، شکر نه ایستله. سورۃ ابراهیم 9 نمبر آیت کې راځي. سورۃ ابراهیم آیت دی 9 نمبر. عدم الشکر التا معنا باندې راغلی دی کفر. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کچره تاسو ناشکري وکړل، الله وی زما عذاب دی ډېر سخت. د کفر نه مراد عدم شکر دی. دارنګه کله راځي په معنا د نفاق، کفر راځي په معنا د نفاق. سورۃ آل عمران 155 کې راځي. سورۃ آل عمران آیت دی 155 نمبر آیت. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ایمان والا مکه گیا پشاندا کسانو کفرو چې کفر کړي دي. مراد کفر نه څه دی؟ نافقو، منافقت کړي. په معنا د ترک العمل، عمل نکول په دین باندې، عمل نکولا په دین باندې، دیتم کفر وای. ورا سورۃ آل عمران 9 نمبر آیت. سورۃ آل عمران آیت 9 نمبر. التوي یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله، ایل کتاب ولی کفر کویا فایتونو دا اللہ باندی. کو بنا معنی صدا لم تکفرون ولی عمل نکویا بی آیات اللہ فایتونو دا اللہ. و ترک العمل تی کفر بی. کل رازیا کفر پا معنی دا ارتداد.
سورت آل عمران شپږ اتیایم نمبر آیات کی کفر په معنا د ارتداد مرتد شي. آل عمران شپږ اتیایم کې وایي کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم څرنګه به الله هدایت وکړي داسې قوم ته چې کفر یې کړی دی فساد ایمان نه مرتد شوی دی. دی مرتد ته کافر ویلی دی. کله راځي په معنا د مطلق ستر پټوله صورت حدید کې راځي شلم کی صورت حدید شلم نمرات کی په معنا د مطلق الستر راځي پټول. حدید شلم کې وای کمثل غیث اعجب الکفار نباته تعجب کیا چې زمیدار لرا شین کی داغي کفار زمیدار پټول کوي کنه غنم دانی پټي وغیرہ. کله کفر ویلې دی التولی والاعراض عن طاعت الرسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه اعراض کول د الله د نبی د تابعدارۍ نه اعراض کول مخړول دی ته کفر ویلې. وګوره سورت آل عمران 22 نمبر آیات کې وایي سورت آل عمران 22 کې فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ودوی مخواړه والله ویا یقینا الله کو مینه نه کوي د کافرانو سره. کله راځي په معنا د سحر سره جادو ته کفر ویل. سورۃ بقره یو سلام 2 نمبر آیات کې راځي سورت یا بقره آیت دی 2 نمبر آیت دی آل ترازیا فمانا د سیر و جادو سرا حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر او شروع کی موی وما کفر سلیمان دا دینا کو دلیل نسیا و کروسه فلا تکفر 102 تاسو ذکر مکویا د دې جادو اول دا کفر دی. نفس انکار سره هم راځي صرف انکار کول. سورت ابراهیم 22 نمبر آیات 22 نمبر آیات دی د سورت ابراهیم انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل یقینا ما انکار کړی دی دا سنا چې تاسو ما لره شریک جوړ کړی مخکې. دلته مطلق یا انکار دی انی کفرت د څه کومه انکار کوم نه لا ان الذین یقینا کسان کفروا چې کفر یې کړی دی معنی دا ده چې په کفر باندې کلک شوي دي. دا معنی موږ ځکه کوو ګوره چې په کفر باندې کلک شي نو قرآن ته غاړه نه ده کېښودې. چې کله یو سړی قرآن ته غوږ کښېني نو هدایت ورته داسې نه وشي سوال د باندې بیا بل راځي ولې هلته یې مخکې وویله چې هدل للمتقین او بعضې کې ویه هدل للناس. دا قرآن هدایت دی دپاره د متقیانو او دا قرآن هدایت دی دپاره د عام خلکو. او دلته ویا چې نه په کفر کلک شوي دي نو سواون علیهما برابره ده په دیو باندې. نو دا خو د هدل للناس سره ټکراو د دې رالی تعرض یې رالی چې دلته وایي انذار او عدم و انذار دی برابر هدایت ورته نه کوي. او هلته وایي چې نه هدل للناس دی قرآن خو هدایت دی دپاره د خلکو. جواب بداو کیا چې په کفر کلک دی غوږ یې نه دی کېښودی. ولیا قرآن خو هغه چا لره هدایت دی چې قرآن له خو راشي قرآن ته خو کیني. نو چې کله باجهل او شیبه دا نه دی راغلی قرآن ته نه دی ناسه نو هدایت ورته د کوم ځای نه وشي
یو سړیا خوله بنده کړې ده او ته یې روټۍ وخوره او په زور یې ورکې هغه نه خوري نو معدې له به څه لاړ شي نو معدې له به هله ځي چې کله پکې طلب پیدا شي انابت یې دا دی چې لاس یې راووتله د کاسې نه نوڼۍ راچوته کړه او خولې ته یې کړله ویجې وله معدې له لاړه هدایت د قرآن د هغه چا دپاره چې په طلب باندې را روان دی غوږ یې قرآن ته کېښوس او چې هغه اوده دی او د قرآن نه خبر نه دی او قرآن یې اورېدلی نه دی نو قرآن وله هدایت د کوم ځای نه جوړ شو سبب اسباب به ته اختیاری که نه چې اسباب د اختیار نه کړله او الله دله درکړي دي نو بیا وروسته وایي مهر دله پې وامه یو سړی وایه چې نه ځیا نو په شا به دې کم خو چې نه یې خورې څه به د باندې وکړو اوس مسله دا ده چې په قرآن باندې نه پوهېږي نو پوهه به دې کړو خو چې قرآن ته غوږ نږدې نو څه د باندې وکړو هدایت خو هغه چا له جوړېږي چې قرآن کریم ته غوږ دي او دی به د دې مسلې دعوت شله او چې غوږ مږدی مخکې مې ته ویلي وقال الکافرون ویل ما کافرانو لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن ما اورئ اوس ما د دې ضدیانو دا حل نه دی طلباو ته وایه قرآن ته غوږ مږده دې وخت کې وایه بله څه کار کوه قرآن ما اوره نو دا وروسته منافقت کې ذکر کومه دا کافران خو چې د رسول الله په زمانه کې یوازې نه و دا کافر وسم شته دا کم څلور قسمه کفر چې دی دا وسم دی او دا منافقان د رسول الله په زمانه کې یوازې نه و دا وسم دي بلکې وروسته به د هغې قول د حذیفه ذکر کو چې د هغې نه سخت دي مخکنو له لږ څه ګزاره کوله څه پټکۍ مټکۍ به یې وسوه یا اوس منزل هم راته اوس خو ښکاره کفر کوي انکار کوي نه لایق نه کسان چې کلک شوي دي په کفر باندې برابر دی دیو لره ستا ایرول پیغمبره او ستا نه ایرول ولی لا یؤمنون د ایمان نه راوړي ایمان به له راوړي چې قرآن ته کینې او انابت الله پکې پیدا شي رجوع الله پکې پیدا شي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم بندش راوست الله تعالی په زړونو د دیو باندې او په غوږونو د دیو باندې او په سترګو د دیو باندې فردي دي ختم الله دای حکم دنیوي دی تا د ما ویلیو چې د هرې فرقې دپاره دوه حکمونه ذکر کوي یو ولا حکم دنیوي ذکر کوي یو ولا حکم اخرویه د دا کافر مغضوب علیهم دپاره حکم دنیوي دا دی چې د دې په زړونو باندې الله ټاپه لګولې ده چې هدایت د دې زړونو ته داخل نشي او ننوځي او حکم اخروي په وروسته ذکر کړی دی ګوره مخکې الله ذکر وکړو د کافرو دای صفات قبیحه راوړه حالات یې موږ ذکر کړله اوس الله تعالی د دې انجام ذکر کوي دنیوي او اخروي روح البیان وایي معنی د دې څه ده چې والا سمعهم ای علی مواضع سمعهم والا مواضع بصارهم نو معنی به داسې وکړي مهر لګولی د الله تعالی په زړونو د دیو په ځایونو د اورېدلو د دیو او په ځایونو لیدلو د دیو په ځایونو باندې چې د کوم نه پیدا حاصلې کېږي د اورېدلو او دارنګې د لیدلو وغیره سراج المنیر وایي دا نه پیدا نشي حاصلې دلته ختم په معنی د څه دی د تبع او دا بل کې قرآن کې بیا ذکر دی بل تبع الله بلکې الله ټاپه لګولې ده د دیو
اوس مسله دا ده چې ټاپې لګولې ده نو مطلب یې دا نه دی چې عقلونه ختم شوي عقلونه شته ولکنهم لا یتفکرون سوچ او فکر نه کوي او دارنګه غور نه کوي یا ماندار لکه سمرقندی ویا او یا ختم الله ولا قلوبهم مور لګول الله د دې فضلونو باندې او په غوګونو د دې باندې دا غوګون الله د حق اورېدلو له پیدا کړی دی او دی په حق نه اوري او دا سترګې الله د حق لیدلو دپاره پیدا کړي دي او دی په دې سترګو باندې حق نه ویني نو دا مهر دی دا معنا سمرقندي کړې ده ګوره د انسان د حق د پیژندل مدار دا سلکیا په اسباب باندې دی یو سړی ویا دا کوټه کې کېنم او نه به غوږونه استعمالوم نه به دماغ استعمالوم نه به ژبه نه به سترګې او زه به مؤمن یم او دا په سمه لار باندې روان شم نه دا غلطه کوي مدار د انسان د هدایت په استعمال د اسباب دی اسباب به استعماله اسباب څه دي عقل سمع بصر دا به استعماله چې کله استعمال نه کیا نو الله باندې اسباب سلب کی د دې اسباب د استعمال الله حکم کړي علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین سترګې مې الله عینې در کړي جواب مې نه در کړي شونډې نه دي فلاقتحم العقبه الله دا اوسم د کامیابی ډیرۍ ته نه دی ختلی دا به خیجی د کامیابی ډیرۍ ته بیا ګوره دلته ویا وعلى سمعهم دا سمع مفرد راوړ او ابصار او قلوب جمع راوړ وعلى سمع مفرد دی او قلوب ابصار دا جمع دا حکمت پکې څه دی سراج المنیر ویا حکمت پکې دا دی حکمت دا دی چې اصل کې دلته مضاف وي پټ علی حواس سمعهم دی دا وعلى مواد سمعهم دی او بعضې ویا چې نه ګوره د دې دماغو د دې زړه او د دې سترګو د دې د اورېدلو انواع مختلف دي او د دې د تفکر او د سوچ انواع مختلف دي په زړه باندې سړی مختلف سوچونه کوي دارنګه په سترګو باندې مختلف اشیاء دي لیکن په غوږونو باندې یو قسم نه واورېدلی شي بس هغه اواز دی نو دا ځکه مفرد دی نو د هغې د سماع څه ده دا یوه ده نو د دې د وجې نه سامع چې دی غوږ یې وایي دا واحد راوړی مفرد یې ذکر کړی بیا ګوره د هدایت خو مې تا څو انواع ویلي څلور مراتب اربعه او به تا ته یاد وي که نه چې اصولو کې مې ویلي مراتب اربعه اول څه انابت انسان کې به رجوع الله سورت رعد میں طویل وشتم آئے کہ اولا مرتبہ دا انابت تا ویہدی الی من اناب اللہ ہدایت کیا چاہتا چاہ رجوع کئی اللہ اللہ تا رجوع کیا رات کی وشتم دویم مرتبہ چوا دویم مرتبہ چوا ہدایت وا انك لا تهدي من احببت ولكن لا يهدي من يشاء سورة قصص پک 50 کی وی بیا تعالی ہدایت کی او چې هدایت شنو درېمه مرتبه څه استقامت
سورة فصلات کی ذکر ہوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آلتا دشتم کی ذکر ہوا بیا څلورم مرتبه سوا ربط القلب سورة کاف کی ذکر ہوا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا اغا آخری درجه وا دانگیا د زلالت سو درجه وی څلور یو درجه سوا شک دویمه درجه سوا زلالت دریمه درجه سوا جدال جګړې څلورمه درجه سوا ختم نو دلته ولا اخیری ذکر کړی ده او دا څلور وانا ذکر شوی په یو آیات کې سورۃ مومن کې وی كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بیا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار مومن کې ذکر کړی وی 3534 کې دا مراتب منګه مخکې راوړه نو دلته ویا چې ختم الله على قلوبهم مهر لګولې د الله تعالی د دې په زړونو باندې دا خبر الله ورکو امام مجاهد وی نبئت ان الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه وی د دې نه دا معلومه شولا چې دا ګناونه ګورا په زړه باندې ګیرا چې چا پیر کیږي او د هر طرف نه د زړه راونیسي نو دا نه دا مهر جوړ شي ابن کثیر هم دا ویلی دی بیا مسله دا ده چې بدیو باندې مهر لګولې دی نو بیا خو دیو ته ګناه پاتې نشوله اوس یو اخلی جواب واوره بیا د قرآن کریم نه تکوم یو ګوره دا ده دیو له الله اسباب ورکړي هر انسان کې الله تعالی د پہچان د رب اسباب پیدا کړي حدیث کې را دی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر یو ماشوم الله ګوره په فطرت د اسلام پیدا کوي فابواه د دې مور او فلار یا ما حول یحودان او ینصران او یمجسان دا یا یهودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی دا ما حول یا مور او فلار تربیت غلط وکي نو ګور الله فطرت ولا ور کړي بیا ولا حواس ور کړي بیا ولا اعضاء ور کړي دا د استعمال حکم هم کړي دې مثال د سری یو سړی دی او ته د اس ودرولې دی اس او دا د اس باندې ته زین میخې دی او د دې اس واګي ما پړې مور سره دی ریکابونه مور سره دی او دا سړی دی اس وختلو او دا اس روانم کړلو اوس دا غورځېدل او نه غورځېدل د دې اس نه دا خود په اختیار کې نه دی د دې اختیار دا و چې لکه دا اس روان کا او د دې اس د ګرځېدلو ګوره طریقه م یاده کا اوس د اس له پونده ورکول او د اس له چابک ورکول دا خود د کار دی که ورکې او که نه ورکې او که د اس چلی یادی او که نه یادی خو چې ور وختلې روان کړی دی نه غورځېدل او نه غورځېدل ستا اختیار نه کټي قرآن کریم د الله را لېږلی دی پیغمبر یې را لېږلی دی دا د ته کېښودی د دې حواس اسباب الله تعالی مهیا کړي دي هر څه در کړي دي اوس چې ته د قرآن باندې نه روانېږي په قرآن باندې روان شي تا د حقانیت پته ولګي اوس د قرآن نه بلې لارې ته دانګل او نه دانګل دا خو بیا پکې د چا ګناه د چا نشته دا د فاعل دا څوک چې کوي د الله خو به دې کې څه وجه نشته چې رګنې الله نه سړی وغورځاو دا خو یو عقلي وجه خلک ذکر کوي وګوره بله وجه دا ده چې ګناهونه دي ګناهونه دا بنده ګناهونه کوي نو ګناهونه چې کله وشي
دا په دې زړه باندې بیا احاطه کوي. لکه ګوره حدیث کې راځي او حدیث کې ابي هريره فرمای رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله فرمایل ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كان نقطة سوداء یقینا بنده مؤمنه چې کله ګناه کوي ګناه کوي او بنده مؤمن نو دا په دې باندې یو تور داغ ولګیږي په زړه نو فإن تاب ونزع واستغفر نو که د توبه وی صلاح استغفار یې وکړو نو ثقلت قلبونو زړه دا پاک شي. فإن زادتا او که چر دې ګناه نوره هم وکړله نو بس نور دا تور ټکې زیات شي نو حتی تغلق قلبونو دا زړه وی رابند شي نو فذلک الران د الله رسول وی دې ته زنګ وی زنګ. فضائل اعمال کې یو روایت دی د الله رسول وی زړونو ته زنګ لګي لکه څنګه چې وسپنې ته زنګ لګي. د دې صفایت څه طریقه ده د قرآن تلاوت ذکر نو د یا ذکر د قرآن تلاوت ونکو نو بیا زنګ ولګېدله. وګوره سورت مطففین 14 نمبر آیت کې دا تعبیر کړی چې الله د دې زړونو ته زنګ لګېدلی کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. هیڅ کله الله دې سینه دا زنګ لګېدلی د دې زړونو ته د وجې دا ګناه نه چې دوی به ګناهونه کوله. دې د وجې نه حذیفه وی رضی الله تعالی عنه وی ما د رسول الله نه واورېدله چې تورد الفتن على القلوب كالحسير عودا عودا فأي قلبنا أشربها نكتا في نقطة سوداء. وی دې ته سات په سات دې زړه ته دې ته فتنې راځي فتنې د الله نبی ویا چې دا کله وڅکئ او دا فتنې د زړه ته داخل شي نو د په دې زړه باندې تور داغونه لګي نو دا تور داغه د دې زړه نه ګیر چاپېره تاو شي نو چې راتاو شي بیا ورته د هدایت دروازه الله بنده کړي نو ګوره دی توبه وینیستله دا مختوب القلب شو مختوم القلب. اوس مسله دا ده چې دی الله ته نسبت کړی دی ختم الله په اعتبار د څه سره د خلقت سره. الله د دې پیدا کوونکی د حقیقي فاعل خو الله دی خو سبب د دې ختم څو ګرځېدلی دی دا د دې بنده ګناهونه نور خو چې اعمال ته کم کې کوخه کې او کوبات خالق الله دی. سورة صافات 96 کې وی والله خلقکم وما تعملون. الله تاسو پیدا کړی وي تاسو کوم عمل کوي دا الله پیدا کړی نو د اعمال پیدا کوونکی خو الله دی خو ګوره سبب یې ته ګرځېدلی یا مثال یې داسې دی ګوره اور دی د دې خالق الله دی اثر یې څه دی احراق دی. اوس دا بنده ځان ورچوي ځان ورچوي او ځان پې نه سوځي نو ګوره پیدا کړی خو الله دی او اثر یې پکې ایښی دی چې دا سوځل کوي نو ورچلی چای په خپله دې ځان ورچلی دی. دانګې د ختم پیدا کوونکی الله دی د مهره لیکن سبب یې ګوره ذریعه ته ګرځېدلی. دا بعضې خلک هم دا تعلیم یافته خلک نه دنیایي د اکثره په تقدیر کې یا بانس مباحثې کوي وی بس ګناه چې کوي که نه وایي دا په تقدیر کې لیکلي صحیح ده تقدیر کې وار شی لیکلی شوی دی څه شک نشته خو ګوره منسوب کې به خپل عمل ته ستا نه به څه خطا ګناه شوي د هغې د وجې نه ستا نه د عمل وشو ستا نه که ښه عمل شوی وي نو دا عمل به نه صادرېدلی. بیا اسباب د ختم دی قرآن کریم کې چې دا مهره په کومو وجوه سره او د کوم اعمالو د وجې نه د انسان په زړه باندې مهر لګي دا اصل کې پیژندل پکار دي. هسې نه چې د ځانه خبر نه یا په زړه د لټاپه والي.
اول سبب د مہر څه دی؟ د مہر اول سبب دا اتباع الهوا. یو سړی څه کوي د خواهش تابعداري کوي نو دا په زړه باندې الله مہر الله لګی دی د په زړه باندې. وګوره سورت جاسیه آیات دی 30 نمبر. سورت جاسیه آیات 30 نمبر پارا د شپږشتمه. الت الله وی افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله ولا علم. تا خبر الای فاسړی باندې چې د جوړ کړي دی معبود خپل خواهشاتونه، خپل خواهش نه معبود جوړ کړي چې خواهش ته څه وایي دقه کوي. وأضله الله ولا علم، من الله سره د علم گمراه کړي دی. ګوره دا آیات ګوره نسینا چې پکې داخل نشي سره د علم. قرآن کریم کې ګوره او حدیث مبارک کی چې څه نقل یا د رسول الله نه پاغزا عقل بنې استعماله. ځنې سړی وایي کنه یاره وایي زما زړه نه مني او زما زړه داسې کې ستا زړه ځان له شی دی او دین ځان له شی دی. زړه خو هر څه نه مني، خدا پې الله مني که نه دا به تابع کې. نو ګمراه کړی دی الله سره د علم نه. وختم علی سمعه وقلبه، مهر یې لګولی دی د ده په غوږونو باندې او په زړه باندې. وجعل علی بصرې غشاوه، او ګرځولې ده د ده په سترګو باندې فرده. دا د څه د وجې نه؟ اتخذ اله هواه، الله یې جوړ کړی دی خپل معبود خپل خواهش. نو بس په ده باندې دا مهرونه بیله کي. لکه و زمانه کې دی خواهش خدا دی چې لکه مونځه په خپل ټیم باندې وکړه، مونځه په خپل ټیم باندې وکړه. او تا یو سړي دی ویلي یو بنیادم ته چې نه رسول الله کړي دي او په یو دوه مونځونه په یو وخت باندې کوه. دا د الله نبي کور کې کړي چېرته؟ دا حالات د سفر کې راغلي دي او د هغې ځان له مت طریقه ویلې وه. په حالات د جهاد کې راغلي سفر کې دا چې ته روغ رمټ او کور کې ښار څه اسباب برابره څه ضرورت دی؟ وجه څه ده؟ ولې استحاضه بیماري خو د باندې نه ده. یو صورت هغه دی چې استحاضه بیماري په سړي او چې بیماري نه ودرېږي نه ترې نه بیږي، دا یې دپاره به حکم ذکر کړی دی مستحاضې زنانو دپاره. به منځونه په یو وخت کوي، دا یې خپله طریقه ده. هر مونځ ته به غسل کوي یا به دوه منځونو ته یو غسل کوي او سهار ته به مستقل یو غسل کوي. نو هلته هم دا دوه منځونه په جمع باندې ځکه ویلي چې دا جمع سوري ترې نه جوړېږي، یو په اول وخت کې یو په آخر وخت کې. او چې منځ کې وخت ته د مانځه نه وي که نه مونځ یې مستقل ویلی. بهر کې خواهش به نه، دین به د خواهش تابع کړي. علي وی رضی الله عنه وی کو دین په خواهش باندې وی نو موزې د لاندې حصې نه مسه پکار وه. دغه د موزې خو تالی خسا کېږي او موږ ته رسول الله ویلي نه وی د بره مسه کوه او ګوتې پرې راکاږه. نو ګو عقل به نه استعمالوې، ګوره ګمراه به شي. مهر به د الله په زړه باندې ولګوي، حق او باطل به نه پېژنې، سمه او بده لاره به د نه ورکه کي. بیا دې د وجې نه شیخ ولی الله رحم الله وایي یو مهر دا دی چې د سړي د حق او د باطل پهچان نه کېږي. وی دا وی کنه وی مولان نه طرف خطا کو، مولانو نه طرف نه دی خطا کړی، ښځو نه طرف خطا کړی، مفتیانو نه طرف خطا کړی. تعلیم ته کښېنه. بار کې صورت جاسیه 30 دویمه سبب د مهر څه دی؟ دا جدال، جګړې کوله. دا په څه کې؟ په کتاب د الله تعالی کې جګړې کول. سورت مومن دی، مومن آیات دی 15 نمبر آیات دی.
د سورت یا مومنه 15 نمبر آیت کې بیا وایي چې جګړې مه کوئ ګوره جګړې په دین کې کول باسونه په دین کې کول بې ځایه دا سبب د څه ګرځي بیا دا د مهر ګرځي په زړه باندې بدله ټاپه ولګئ بیا پہچان د حق او د باطل نشي کولی هلته ګوره وایي الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم آخلقا چه جگڑے کئی فایاتونو دا اللہ کی بغیر سلطان بغیر څه دلیلا اتاهم چې دیولی ورکړی ویا کبر مقتا عند الله ډیره د غصې خبره ده د الله په نسبت باندې چې بې علمه بحثونه کوئ وعند الذين آمنوا فنزا کسانو چې ایمان راوړی نو چې دا جګړې کوي نو كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار دا قرنګیا مهر لګي الله تعالی په هر زړه متکبر او سرکشه باندې چې جګړې د الله په آیاتونو کې دریم سبب کفر دی کفر سورت یا منافقون ګورا دریم نمبرات کفر سبب د مهر دی منافقون آیات دی دریم نمبر انت الله ویا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا دا د دې د وجنه الله د ایمان راوړی ثم کفروا بیا کفر وکړو فتوبیا علی قلوبهم نو مهر ولګولی شو د دې په زړونو باندې فتوبیا علی قلوبهما دارنګه انکار کول انکار د آیاتونو د الله نه دا سبب دی د مهر د الله د آیاتونو نه انکار کول سورت احقاف وګوره شپږشتم نمبرات وګوره سورت احقاف آیات دی شپږشتم نمبرات شپږشتم نمبرات کې وایي من دا تګوره إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذ كانوا يجحدون کله چې انکار کاو د آیاتونو د الله نه د الله د آیاتونو انکار کاو نو الله د دې په زړونو باندې مهر ولګاو حب الدنیا د دنیا سره محبت کول دا سبب دی د مهر مهر دی الله په زړه باندې ولګي سورتی نحل سورتی النحل آیت دی یوسلا وما یوسلا تم سورت النحل آیات دیو سلوم آیو سلاتم نمبرات دی التوی ذالک بأنهم مستحب الحیات الدنیا للآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم الله دا د دې د وجنا چې د مینه وکړه د دنیا سره ترجیح الله ورکړه دنیا لرا په آخرت باندې دا رنګ الله تعالی هدایت نکیا قوم کافر ته داخله دی الله ویا مهر لګول دی د دې فضلونو باندې او فوغونه په سترګو د دیو د اسباب د څه د مهر د دین غوړه ځان ساته
قرآن کریم کې ګورا دا صفت قبیحه د کافر د زړه دی دا صفت قبیحه د کافر د زړه ختم دا د کافر د زړه صفت قبیحه د قرطبي وای او بیا نور اوصاف هم د دې ذکر شوی دي ام وسګورا قرآن کریم کې د کافر د زړه قبایح لس ذکر کړي د دا په زړه باندې لس قسمه قبیحه صفتونه د زړه سره لکه اوله انکار کول د آیاتونو د الله نه انکار کول د توحید نه دا څه دی صفت د کافر د زړه دی قبیحه وګورئ سورۃ النحل آیت 22 نمبر سورۃ النحل کی آیا 22 نمبر آیت کی قلوبهم منکرة وهم مستكبرون قلوبهم منکرة الله زړونه انکار کیا یو صفت د دیو قبیحه د زړه انکار دی دویمه حمیه غیرت جاهلیه په جهل باندې غیرت کول وګورئ سورۃ فتح 26 نمبر آیت سورۃ الفتح شپږشتمه پارا شپږشتم نمبر آیت کې وایي اجعل الذين كفروا في قلوبهم حمیة الجاهلیه خلکه چې کفر یې کړی د دیو په زړونو کې غیرت د جاهلیت نو د جهل باندې غیرت چې کوي دارنګې دریم انصراف د قرآن نه د مجلس رسول الله نه د هغې نه اورېدل اعراض به یې کاو د قرآن او د مجلس د پیغمبر نه سورۃ توبه آیات دی یو سلاویشتم نمبر آیات دی سورۃ توبه الانصراف ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم وګرځېدله دویه الله دې واړیه د دوی زړونه وګرځېدل د مجلس نه وګرځېدله د قرآن نه مخ واړه الله دې د دوی زړونه واړیه څلورم القساوه قساوت سختی زړه سخت شي دا د کافر د زړه صفت قبیحه دی سورۃ زمر آیات دی 22 سورۃ زمر آیات دی 22 قساوت سختیا دا د کافر د زړه صفت قبیحه دی الله وی فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله هلاکت د الله ویغه سختو زړونو لره د الله د یاداش نه د الله د یاداش نه زړونه داسې سخت دي ګانې بجانې له ټیم شته قرآن له نشته خوب له ټیم شته قرآن له نشته ذکر او اذکار له نشته دی الله یې داسې زړونه دې هلاک شي آی زړونه له هلاکت د الله وی دانګیا سورۃ بقره کې مولا دا قساوت ذکر کړي عام سولیکات سلور اویایم بقره کې دویم کا وقال ثم الله وی کنه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا کلک شزلونا د دین رستا پینزم موت الموت مرگ د دې وزلون امړې دی الله وای سورۃ انعام وګورئ یو سلا 22 نمبرات سورۃ الانعام
یو سلا دویشتم نمبرات کی وی او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. آغا سڑے اللہ ویا چه دا زړه مړ دی د کافر زړه مړ دی په اسلام ولا راجوندې کی تازه کی. دویم آیات هم د دې سولی کیا سورۃ انعام شپږ دشتم کی بیام دقه ما صفت ولا راوړې شفاقا دیرشنما دا انعام کی انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله فيه ثم إليه يرجعون. دانا گیا شپاگم دا دا کافرہ دزلا وصف جدے رین اوران یعنی زنگ لگی دلا سورة متففین سوال لسما سورة متففین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللہ اس کلا دسین دا زنگی لگی دلی دی زلونو لارا زنگی دلتا کشوی. وم المرض مرض و تلگی مرض سورة محمد گورا یو کم دشتم سورة محمد آت دی یو کم دشتم فی قلوبهم مرض علائی پا زڑکی مرض دیا زڑکی مرض دیا لاوید. اتم الزیق تنگستیا تنگیگی دا چانزلا دا کافر الزیق تنگستیا سورة انعام یو سلا پینزیشتم ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا. چاہتے چلا ارادہ دا گمراہیو کیا نو اوگر زیاد دا سینے لرا ضیق تنگا زڑی تنگ. انعام یو سلا پینزیشتم دانا گیا تبع تعبیر تھی کیا پتا بسرا سورة نساء یو سلا پینز پنزوستم یو سلا پینزا پنزوستم کے وئی بل تبا اللہ علیہا بکفریم بلکہ مہر لگا ولید اللہ تعالی دا دیو فضلونو بانی دا وجد کفرنا. او لسمی دیا ختم آس کم آیات کی لگی ہو ختم اللہ علا قلوبیم بقر وم نمبرات تی ختم اللہ علا قلوبیم دائی لسم دی ایو لسمی الابا انکار وطابا قلوبهم سورة توبہ اتم ولسمه سره الابا ابا يعني انكار وتأبى قلوبهم. دولسمه ده ارتياب شك کول الارتياب وارتابت قلوبهم فهم في ريبهما سورة توبہ 45 پینزه سال اختم. دیان لسمی ده الاکنہ اکنہ سورت یا کاف و پنزوستم اکنہ پردیتا ہوئی انا جعلنا علا قلوبهم اکنہ انگا گرزولی دی اللہ ایده او فضلون بانی فردا سورت کاف 57 نمبرات دی. سوال لسم رعب
ویره د پزړه کې ویره د کافر. سورت توبه سورت احزاب شپږشتم. رعب سورت احزاب شپږشتم. وقذف في قلوبهم الرعب والله اچولی او د دوی په زړونو کې ویرې لره. لهو القلب لهو غافل کېدل. سورت انبیاء 3 نمبر آیت. غفلت دا د کافر د زړه صفت قبیحه دی. لهو القلب. سورت انبیاء لاهیة قلوبهم لاهیة قلوبهم. 3 نمبر انبیاء کې وایي زړونه څه دي؟ الله وی غافل دي. لاهیة قلوبهم. دارنګه 15 شدة القلب. سورة یونس 88 واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم. سورة یونس 88 ولسم غلاف القلب. زړونه زمونږ پردو کې دي یا د علم لوښي دي. غلاف القلب. سورة نساء 55 قلوبنا غلف بل طبع الله. وی زمونږ زړونه د علم لوښي دي. نساء 55 اتلسم اقفال قفل تاله لګیدل د دې زړونو ته. سورت محمد 40 سورت محمد 40 قفل تاله لګیدل درته. اما لا قلوب اقفالها دې زړونو ته تالی دی. نلسم اشمزاز القلب. اشمزاز القلب. سورة زمر 45 سورة زمر 45 نمبر کې وایي وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. او شلمی عاما زړونه ړانده دي. سورت حج 46 کې وایي وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ناړندېږي الله سترګې لیکن اړندېږي الله زړونه چې په سینو کې دي. ختم الله مهر لګول الله تعالی فزلون د دیو باندې. فزړه الله وی مهر دی. قلبا قرآن کریم کې بدرې او مانو باندې راغله. کلا فمانه د عقل باندې راځي. فمانه د عقل قلب فمانه د عقل. سورت قاف 20 کې راغله دی. سورة قاف 20 کې وایي ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب. دی قرآن کې لا نسیت دی چا لره چې د هغه عقل وي. سورة قاف 20 په معنا د رای او د تدبیر سره. رای او تدبیر. سورة حشر کې راځي 14 کې دا معنا د قلب رای او تدبیر. سورت حشرات 14 کې قلوبهم شتا. د دې زړونه په مختلف رایګانو دي په مختلف تدبیر باندې دي. هي آراء مختلفه. قلوبهم علای د دې رایګانې شتا مختلف دي. قلوب دلته په معنا د رای دي.
او کله راځي په معنا دریم راځي په معنا د حقیقت القلب، حقیقی زړه کم چې په سینه کې دی. سورة حج 46 کې وسو ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. 46 حج کې دا خپل معنا ده. بیا ګورا دا زړونه چې دي کنه دا حقیقي زړونه، حقیقي زړه، نو دا ودی و قسمونه دی دی حقیقي. قرآن چې ذکر کړي یو قلب الکافر دی، د کافر زړه. سورة نحل 22 کې الله قلوبهم منکرتون، زړونه لا ویا انکار کوونکي دي. نحل 22 کې ویا دا د کافر زړه دی، قلوبهم منکره. دویم ازلا قلب المنافقه، د منافق زړه، قلب المنافق. سورة بقره 10 را روان دی فی قلوبهم مرض، نلای فزړه کې مرض دی، دا مرضی زړه دی، دا د منافق دی، دا مرضی. دریم ازلا قلب العاصی، د ګناهګار زړه، د ګناهګار زړه. سورة زمر کې دی 22 کې. سورة زمر 22 کې دی فویل للقاسیة قلوب من ذکر الله. قاسی زړه دی، دا د ګناهګار دی، دا سخی. څلورمه قلب خواص العباد، د خاص بندگانو زړه، د خاص بندگانو. ایت قلب منیب ویا وجاء بقلب منیب. وجاء بقلب منیب سورة ابراهیم علیہ السلام په صفاتو کې راځي. پینځم دی قلب المحبین، قلب المحبين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سورة قاف. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بخي آيات نمبر 13 شوی دا مې راړولې. شپږم دی قلب الخائفين، د ویریدونکو زړه، ویریدونکي. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. او وملك قلب العارفين، د عارفینو زړه. إلا من أتى الله بقلب سليم. سورة الصافات ابراهيم عليه الصلاة والسلام بارک وي. دا باندې مفسرین و ذکر کړي. او د دین نور قسمونه ما مفسرین جا د فاسق زړه او د غافل او غیره جوړي. نو مهر لګولې دی الله تعالی فزلونو د دیو باندې، نو دا وجه د صدا د ګناهونو ده. وعلى سمعهم فازين داوري دلد دیو مانا سوکی علا موازی سمعهم باوکی فزینو داوری دلد دیو باندیا. نو مطلب داناو چیرا وگونه گندی کی باندیا نامان دادا چی
غوږونه یې بند یا د اورېدلو د حق نه. نور خو به دنیایي خبرې ډېرې اوریا، خو حق مسله پې نه اوري، قرآن پې نه اوریا، تلاوت پې نه اوري، عمل بالمعروف پې نه اوریا. ولا بصارهم غشاوه، په سترګو باندې فردې دي. غشاوتون تنوین د تعظیم دپاره دی. ناشنا پردې دي، ناشنا دای دنیایي حکم شوخه، بس کدو دی ګرځیا. لکه څنګه چې د زناور غوږونه دي او څنګه چې د زناور دپاره سترګې دي، دا پې تمیزه د حق او د باطل نشي کولی. نو دا کافر ما په دې غوږونو او سترګو باندې د حق او د باطل تمیز نه کوي. اوس غوا ته ګودېګانه چالو کړه که تلاوت، ای ته څه پته ده؟ او که هغه ته دې ښه مزېدار روشتې ورته کېښوسته او که وچې خلپلې خوري، پته ورته نه یا دواړو ته یو شان په نظر راځي. لکه خر دغه نه خوړ که نه، شینکي نه و، یوه اخې نه خوړه، نو شنې چشمې ور په سترګو کړې وي، نو بیا به یې داسې غوړل لکه روش، او ته تکشین خیط ښکارېدلو. نو لای ناشنا قسمه پردې دي، دای دنیایي حکم شلو. ولهم عذاب عظیم، او دی ولد عذاب دی ډېر لوی. دای جزای اخرویه او سزای اخرویه او حکم اخرویه شو، دای د آخره شو. په آخرت کې به عذاب لوی وي. او څومره لوی دی دا الله ته معلوم دی. لوی عذاب دی، ادا دی العذاب الدائم فی العقبہ، ہمیشہ با پا عذاب کیا آخرت کی. اتا عذاب عظیم وی. صفات دا عذاب قرآن کریم کیا دا تقریبا علماء د تفسیرات دوی ذکر کړي. قرآن کریم کیا دویش قسم دا عذاب صفات راغلی، صرف یا تلیک بیا براش. لکلوی عذاب عظیم، عذاب عظیم و عظیم. دویم کلوی علیم، دریم کلوی سوء ناکارا، کلوی اشد سخت، کلوی موهین سپک، کلوی شدید الشدید، کلوی الحریق، او کلوی المقیم، او کلوی عذاب الهون، کلوی عذاب الخزی، شرمندگی عذاب، کلوی عذاب غلیظ، کلوی غیر مردود، غیر مردود، کلوی عذاب السعیر، سوزون کی عذاب، کلوی عذاب الادنى، کلوی عذاب الاکبر، لوی عذاب، کلوی عذاب الجحیم، کلوی عذاب جهنم، کلوی عذاب السموم، کلوی عذاب الحمیم، کلوی سقر، کلوی النکر، دا قرآن کریم کیا ذکر دیا زیب زیبانی براش. ومن الناس من يقول آمنا بالله، دا درې مډاله ذکر کوي. اوس اڅوک دي ظالم
چې هغه بې علمه تلي دي د لارې نه اوښتي دي او مخکې سره د علم نه ګمراه غضب پې نه وشو او دې ته ویا منافقین فرقه ثالثه د دې نه د دیا 15 پلیتۍ ذکر کوي چې په دیو کې 15 ګندګۍ دي مؤمنان غوړه د دیو د ګندګۍ نه بځان ساتي اوس ګوره د مؤمنانو صفاتونه څو ذکر کړه 15 د دې نور حضراتو د کم ذکر کړه ختمې ذکر کړه عذاب دنیوي او اخروی ولا ذکر کو خود دیو د پارا 15 قباحتونه او حکم دنیوي او اخروی نو ولس خبره دی مبارک کی دا ولی دومره زیات هان کی زدی او عنادی کافر خود دنه بدترو نه اسلام ته نقصان دی خلکو رسول ډیر رسول الله صاحب علی ایزاګان ډیر ورکړي دی تکالیف دیو کوپر پټو کن و دې د وجنا د دې عقباتونه پلیته یا ډېرې کړلې دې د وجنا امام مجاهد رحم الله وی امام مجاهد وی د سورته بقره اول 4 آیاتونه وی دا صفات د مؤمنانو دي او ای دوارو سایتونه دا قبائح د کافرانو دي او ای دیار لسایتونه دا قبائح د منافقینو دي هلته دوایتونه رااله دلته ګوره دیار لس د منافق دا ولیا ضرری دی دا چیزه ومن الناس لا بعض د خلقنا من غدي يقول چوایا مننا بالله منغا ایمان لرو فالله باندې فالله باندې ایمان لرو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ په هغه ورځ باندې و مدینه منوره کې دا علاقی شورا و دا علاقی مشران کشران جمع شي و غونډه و او هغه خپل ایمنه مقرره و زمونږ مشر به څوک نو فیصله په عبد الله بن ابی بن سلول باندې شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ ورځ هجرت وکړ نو چې د الله نبی کلام مدینه لاله نو په عبد الله بن ابی بن سلول چاته اندراچ چې یو طرف ته سیبیا خيستا و ساجی مانای او خسرا یو مزیدارا او بل طرف ته خسامروتی نو خلق امرود را لی کو آمانا را لی نو رسول الله چې کله لاړیا نو دا عبدالله بن ابی بن سلول دا خسامروتی څه حیثیت نو خلکو گزار کو ودا پکې چاره وسته نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله خلاف نشو کوله زکه په دې باندې نورم سپکېدو ورکلا چې یو مشر وی کنا او داغه حیثیت وی او داغه په علاقه کې اثر رسوخ زیات او خلق سره محبت کې انا منافق کارا اعتراض نشي کولای ولی خلق داغه زړه کې محبت لیدلې نو خلق خلاف کې چې لکه مړه ورکشته په مرتبه خپه یا وت داغه د علم نه انکار کې دا خبره وته کوي نو دا پټ پټ مخې ګوري
نو دم بس دا زړه کې مشوره وکړله چې یاره کله موقع ملاوېدله نو داغ به ورکومه خلاف به کوم او چې مقام نه وه نو ښکاره به ښه څلور ګوټې جامې او تسپې اړولې او پټکې وهلې او مخکې صف کې ودرېدلې بیا به یې دا کار کوم په ښکاره نو ښکاره بیا مصلحت کاو اسلام یې ښکاره کړی او پټ به منافقت کاو او دا منافقو ته ولې وایي دا اصل کې عربو یا وایي تمرة نافقه ده دا کمی کجوري ته وایي چې کله به کجوره ظاهر به برابر او دننه به پکې چیمجې خساوه نو چې کولا به کړه وایي تمرة نافقه منافقه کجوره ده نه د منافق د ځکه وایه چې ښکاره ډول سینګار یې برابر او پټ ګندی ډېران او د دې ظهور کیږي زرا دا زړه کې څه ګندګي کنه دا د خوله باندې د ده راوځي نو دې ته ځکه منافق وایي دویم قول دا دی چې دا منافق د نفق نه دی او نفقه دا د مږي سوړې ته وایي د مږې دوه سوړی یو سوړی چې یا نه هغه باندې خاوره راوباسي هغه د مشغولتیا سوړی و دې باندې مشغوله یو ورځ پاس کوي چکۍ شروع کړي ټول ورځ یې بل کار نه وي بس پردو پټو خاوره وباسي ډېرې ودرولي او څه پیدا خو یې پکې نشته او یو سوړی د ایمرجنسي ته به ورته ناست یې چې هلکه ټوله باره یې ورانه کړله دا سر یې ولمه سوړی ته به ورته ناست یې ناست یې هغه نه په ایمرجنسي سوړی تلي تبا منافق ته انتظار کې انتظار وکړي دې خبره کېږي روم هغه به وله حله برابر کړي نه مړه وایي زما دا مراد نه و زما خو د خبرې مقصد وایي دا نو هلته ورته موقع نه میلاویږي که نه بې د بې خلک خبرېږي نو دی ما د خپله ځان دپاره د ایمرجنسي لارې جوړې کړي و دې د وجې نه ورته څه وایه منافق وایي دا منافقین بیا په دوه قسمه باندې دي یو ته منافق اعتقادي وایي او یو ته منافق عملی وایي منافق اعتقادي ته وایي چې دا عقیده د کفري آسخ کارا باندې دا وایي چې یاره ما ایمان راوړی دی زړه کې ایمان نه دا خو جهنمی دی کافر دی لیکن د دې منافق اعتقادیه پته نه لګي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وحی کېدله یو ته وایه منافق عملی منافق عملیات وایي چې هغه عمل د منافقي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې علامې دي د منافق کوچا کې دا درې وانوي دا خو سوچه غوړي دی ای سوچه منافق دی لکه یو اذا حدث چې کله خبرې کوي نو دروغ وایي دویم وایدا تو مینا خانه کله چې امانت کې نه خیانت پکې کوي امانت سره کې بیا خیانت کوي درې مایدا وعده اخلفه او کله چې وعده کوي نو خلاف کوي د وعده خپل خلاف ارزیانه کوي دا درې وانه کو پچا کی نو دا سوچه غوړي دي منافق دی مکمل او دا الله رسول کې یو خاصلت پکې ده دینه نور څنګه کیا خود دروغ وای نو یو صفت د منافق قبیحه پکې دی یا خیانت کیا منافق صفت قبیحه دی پکې او یا وعده خلاف کوي د منافق صفت قبیحه دی
دې زمانه کې منافقین شته کو نه؟ نو دې زمانه کې یا حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس وکړو ویل منافقین شته؟ ویل د هغه زمانې نه سخت دي. ویل هم اشد منهما، ویل د هغه زمانې نه سخت دي. زمانه کې خو به ولې په هغه زمانه کې به منافقینو پټکیم وه، دارنګه مونږ به هم کول او جماعت مخې صف کې به مو رسول الله سره به جهاد هم کولو، صحابه کرام مجالسو به هم کېناستل. اوس خو ښکاره د دین مخالفت کوي، اوس ته نه ګوري د دین خلاف کوي، کله بیلونه پاس کی، کله د زنانو حقوق په دین کې نشته، کله د غیر شرعي نظام لپاره جدوجهد محنتونه کوي. منافق سنوڼی نه ده چې ویې خوري، نه ګوډری دی چې ساده دپسې منډې وایي، خو دا عملونه ته یې وایي که نه چې دا عملونه کې د هغوی. او تاسو ما حواله در کړې وه شاه ولی الله رحم الله د فوز الکبیر. شاه ولی الله رحم الله نه چا پوښتنه وکړه چې تاسو وایي جیا چې دا یهود علما تاسو ګورئ نو د دې امت ناکاره مولانو ته وګورئ، او کو چرته د نصاراو هغه پلیتۍ ګورئ نو تاسو د دې امت ناکاره پیرانو ته وګورئ. نو یې منافقین ناغه ویا فانظروا الى الامراء، خپل مشرانو ته وګورئ. وی دقه دي که نه چې به دا ناسې به دی اتحادونه کوي په اسمبلو کې د خلکو سره، او په بعضې مراکزو کې دقه امراو ته دې ګورن یقولون ما لا تفعلون، چې څه وایي هغه یې کوي نه، د خلکو نه په دوکه باندې وټویسي. څه به هلکه کو اسلام به ناپېده و، سلیما به بنده و، مجرم له به سزا ورکو، غل به رانیسو، علاقه کې به دا کو دا کو، چې کله لاړ شي ځان موړ کي 15 کاله پس به دې بیا خواله راځي. دا څومره څه چې کېږي دا ظلمونه او هر قتل کېږي د دی پکې دسخط چې د دی پکې نه یا نو دا قتل او قتال او دا لانجې او کونې اختلافات دا به نه وي، هېڅ به هم نه. د هغه ویه فانظروا وګورئ الی امرائکم، خپلو مشرانو ته. دا مجالسو کې وایي دې ناستو خلکو ته وګورئ، چا ناست خلکه دعوې د څه کوي چې دا به کو دا به کو، نو دا باندې پکې وایي دا پکې اسلامي جوماتونه دي. اسلامي جوماتونه پکې چا راوځي؟ اسلامي جومات هغه و چې نافظ یې کو په افغان باندې، اسلام یې پې نافظ کو د الله قانون، دقه ته یې وایي. او نه دلته چې دعوې کوي، کو دی دعوې کولی اتحاد به یې وی که نه؟ په هغې کې جماعتونه شته یا په هغې کې پالټۍ شته؟ نشته، بس یو جماعت دی، یو امیر دی، بس دغه ما تحت کار دی. یو وایي زه اسلام راولم، بل وایي زه اسلام راولم، بل وایي زه راولم، نو چې ټولې راولئ خو یو مشر وټاکئ، 20 مشرانو ته څه ضرورت؟ کو دا زموږ او ستاسو خیرخواوې د اسلام دی به په خپل منځ کې ناست وی، په هډوکي باندې به یې جنګ نه کولی. دی خو هغه ټوکه ده سپي هډوکی خوله کې اخیستی و، نو په اوبو کې خپل تصویر لیدلی و، نه کې اوس بل هډوکی هم لیدلی و، غپ یې پې کړی و، خپل هم ترې ولیدلی و. نو دا د دی نه خپل کار هم بیا پاتې شي، هر څه دعوه چې کوي که نه، بیا په بله کې لږ ښه غونته کې وڅ کوي، بیا چې ته خبرې به ځان خرڅ کلی، بل چا باندې به ځان خرڅ کلی، به د هغې دپاره کار کوي. خو زموږ د عوامو کې عقل او شعور نه وي، یا د قرآن نه دی خبر، یا د الله د دین نه دی خبر. و دی خبره یې والله دی به یې نه پرېښودلی، چینه به یې پرې نس کلی،
او دا کم خلق چې سرماتی مرماتی کوي کنه او دا بیټکې اجرې ولا خالی کړي او به د غریبانانو باندې اجرو له دا چی نه راوړي او ډبوله ولا غریبانان راټولوي د هغې پکې ځان لپیدي ورشه چېرته دې لیدلی دی چې کونډې ته سالر ولګاو سالر سیسټم یې چاله کړی یتیمانانو له کونډو له کړی یا یې ویلي دی چې د هغه یاد دیوالونه غورځي کوټه پې نه راڅاڅي چې کله یې مړه کړي یا په هغه دشته کې یا پنځه او شپږه و یاره دا او دا باران د وجې نه کوټه راوغورځي دونه ماشومان دونه پکې زنانه څه وکړی 2 لک روپۍ لاړ مړی که نو په ده 6 لکه ورکړم څه پکې خو لاړ نو چاله یې ورکړي نو دا خلکو پکې پیدا دا څوک چې وله منډې تړلی وی که نه دا پکې ځان له وڅکي ځان له د هغې دنیا اشیا برابر کړي ټرانسفارمر یې برابر کړي ستنې برابر کړي و دارنګې لارې کوڅې وله پخوي زما او ستا په شان غریب باندې تندر هم نه اچي دوکه مه خوره خپل الله راضي کا د قیامت په ورځ به دې ګوره د دې اوسه بیا حشري بیا به ورسره پاڅېږي دا نیتونه دا ارادې دا مه کوئ دا صحیح اسلام تابعدار شه ومن الناس العباد د خلقنا منا دی یقولو چې وایي آمنا بالله منګه ایمان راوړی دی په الله باندې اوس مسله دا نه چې وروسته آیات کې وایي وما هم بمؤمنین الله وایي دا مؤمنان نه دي دا خو مؤمن نه دی او شروع کې ویله چې یقولو آمنا نه اثبات دی د ایمان لسانی او نفي دا د ایمان قلبي ایماندارا چې په ژبه باندې وایي موږ ایمان راوړی دی او په زړه کې الله یې ګوره ایمان نشته نو چې د ژبې ایمان دی او دوکه نه کړي د ژبې وعدې دي دوکه نه کړي هسې وعدې دي دوکه نه کړي زموږ د مدرسې له یو راغلی یو وول و د خوشې کوټې هلته یې ورته بیا سورت منافقون کې بیا وایي کانم خوش موسان نه ده الله دا د خوشي کوټې ولې دا منافق نو دلته رالی وایي زه د مشر شیخ شاګرد یم او زما پلار د مشر شیخ شاګرد و ما قرآن هم ویلی او دا دې ویل نو ما څه چلو وی چې یاره د خلکو دی وی چې څه لاله راکړي ما ویلا کو د اسلام او د ملک خیرخواه الله دې کامیاب او کو نه الله دې ته داسې وساته لکه ابوجهل چې د اسلام نه ساتلی و دسې به پاک نو هغه ورځ و هغه ورځ چې په هغه یو ورځ باندې راغلی و که نه نو بیا یو مقام کې یو ځای کې اوسه میلاو شي یو ځل څه پروګرام و په هغه کې نو بیا ما چې تقریر وکړو یاره وایي دا مولا ما ونه پېژن دا د کوم ځای دی او چې په کومه ورځ باندې اوڅکه خولې ته کوله نو په هغه ورځ ما ته لا چوتی که او بیا وروسته وایي موږ ونه پېژاند دا د دې حالي بهر کیفه نو ایمان یې تنقله نفي کوه د زړه ګوره چې په زړه کې ایمان نشته د ابتراء قرآن کریم کې ډېرې معنی راځي کله ابتراء کله د قول کله په معنی د ابتراء باندې راځي سورة بقره یو کم شپېتم کې راځي لکه فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم د قول نه مراد دلته ابتراء ده د ځان یې بله وینا جوړه کړله سورة ال عمران 15 کې وایي ویقولون علی الله الکذب دیا تړیا په الله باندې دروغ په معنی د ابتراء باندې راځي نفاق څه ته وایي اظهار الخیر و اسرار الشر امام قرطبي وایي د خیر خبر ښکاره کول او شر پټول ښې خبرې خوږې کوه او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخر دور کې به داسې خلک پیدا شي چې د هغوی به داسې ته اوس ګوره که نه جنازو ته ګوره دا غټ غټ ګاډي ولاړي بیا ورځې رانږدې دي نو به جنازو کې هم د دې ورځ او تپوس کوي چې سار راپاڅېږي وارکرانه نه تپوس کوي مړی خو به چېرته نه شي
د یو کال مخکنی فاتحه ګانې شروع کړي دي. یو کال سړی مخکې مړی فاتحه لیدا وځي تعزیت لی وځي. دای حال د دې چې اظهار الخیر و اسرار الشر یو پکې څه کلونه مخکې بیللې وه نو بیا د خپل ورکران را جمع کړي افګر اسلام دعوا هم کوله او ویلې ویل دا ما چې له جنازې کړي دي او ویل د هره بیمار پرسۍ له ویل زه درغلی یم ښه معلومه ده شوله چې ته دې له راتلی الله لپاره نه راغلی زه خو ته الله ودنګولي وی چې زه ما جنازې وې ستاسو کړې یاره جنازې ته وې زه حاضر یم او زه ستاسو هر یو بیمار ته حاضر یم مړه یو ټرالی والا مړ شي تاله درځي او که یو ارامخور ناجوړ او که نه نو مړه نه به د کیلو ځای نه به د جوسونو ځای او نه به په هسپتال کې د ناستې ځای او یو غریب طالب جان ناجوړ یو غریب مولا یو غریب د کلي سړی یا یتیمه نو په کلي کې هم ته څوک نه خبر چې بابا ناجوړه دی هغوی دې نه خو اوس من خبر شو چې د جنازې اعلان وله کله وکړي. دارنګه دا ابن جریج ویا وی منافق چاته ویا منافق ویا غویا المنافق یخالف قوله فعله وی چې دا قول مخالف د فعل نه یا قول د فعل مخالف په خله باندې دعوی کوي او فعلونه ټول کارونه غلط کوي او ورانې کوي او دعوی کوي د خولې دارنګه وسر علانیته او وسر علانیته او پټي د ښکارا او مخالفیه پټي د ښکارا او مخالفي زما یو مرګره او دا غنه روپۍ ګیرې شوی مولاو چاو صدوکه کړی و نو یغه وی زلاړم اسلام آباد ته لاړم وی ته زمونږ یې مینېګان وی د شپې د 3 بجو پورې چکه کوله هزاراتو چکه کوله ټیمې به دې پاس کا تلی دي ځوانان اسلام راولي چکې لتلی وټم ورکړې دی کوڅې پخې هلته چکې کوي نو ویل د 3 پورې چکه کوله ویل بیا د 3 نه وروسته وی بیا دا او دا اوده شلو وی په 12 بجې را پاسېدو نه مولا منځو کو نه امی منځو کو نه نوکر مونږ کو ټولو دو چې بدرې بجې ته اوده شي را پاسې په څټې خاو را پاسې 2 غنټې خوب نه به سړی شي را پاسې او بیا به دا پسو بالا خانونو کې د سپو سپراته را پا بچ نو نشي را پاسې ویل ما تندې لټه سور کړ چای هاي هاي ما دا پته نشه حالات بدل دي چې څه دي باغونه دي او ګلان دي او باوراګان پې بڼېږي تلي دي ولال ګلونه له تلي دي هلته باوراګان دي تختره کې تاویږي وروره مازدیګر کې راوځي باجوړي څه لیدلي وو په سترګو باجوړي دغه اګدلې غاړې څه لیدلې وي اوس سیبا د اسلام آباد نه جوړې راوړي جوړې چې راوړي که نه بچوله اسلام آباد چېرته دللی وي اسلام آباد له په کپړو پسې چېرته دللی دی وایي اسلام آباد له په سینډلو پسې د روپۍ د کوم ځای نه پیدا کړي ستا خو 100 روپۍ ورځ وه او ټول ورځ به د نارې والي او دومره روپۍ هلته تش ورنه وتلي 500 کرایه د مارکیټ ته چې هېڅ سمنالې که نه 500 روپۍ به داخلې چې هسې ورنوځي هغه بیلډینګ ته هسې ورنوځي نو یا وسر علانیته ومدخله مخرجه او وی د دا داخلېدله د وتلو خلافیه مخرج او دخول نه دی دخول او خروج خلاف دی یو بل لکه ظاهر یو شانته دی بار کلی کې او چې کله ننوتو د داسې وکړمه د پلاني کلي څنګه مې وایي دوکه کړو او دا یو ځل نه دی که یو ځل نه 2 ځل نه 2 ځل نه کال نه 2 نه 4 نه 5 نه څو کاله وشو د موږ د ازادېدو 75 سالو چې 75 هم رایستلی پکې
75 سال کې د دې امنګ عقل زیل رانلې نه د مشران او نه د کشران چې 15 یا کال وشلو سم جوړ د دې چیزونو نه 15 یا کال پورې موږ دوکا خرو روان وما شهدوا مغیبا او دارنګي حاضری دای دا غایب توبه خلافیه بازره کې وشه ته چپ کوي دا بابا څه خبره کوي او چې کله ازل ورشي او نه د لاره پاتېدلې او چې دلته کلی لاله راشي نور کوړې ماشوم بابا دې بوډا بابا په ته چپ کوي دی بابا خبره ویل کوي د ځان سي ولي کخه ایا وسه ګرځیم لیکلو د پاره وای ما دې به را په یاد څلې را په یاد کې چې الته یو څوک انځلې وکم دې له وای را په یاد د بابا خبره وی سولیک دا دغه ټوګه ده کنه دا د قصابي وې د مولوی صاحب خیال پکې ساته او د اجي صاحب مولوی صاحب د یاد څه دا وای وازګه وډو کیته اجي صاحب وازګه ته وډو کې مولوی صاحب ته وای چې تور شي کنه دا او استاد شکل او صورت د اجي او یاد شکل او صورت د مولا طالبي نو قصابیان وای الکه د مولوی صاحب خیال مطلب دا غټه ډو کې ولب کې واچ او د اجي صاحب خیال ساته ټول आवाज غورک نو د دې ما وی لیکه وای اته وی ولیکا نو دامل ولیک او چې کله استاد ورش او تلاړي او کوړه ورلې یا مقام لورلې کوم مقام ته چې ساده وجه نه رسیدلې او تاول سرمات کړي او منډه تړلې دی ولوالي بیا وی سیب نه را پاتې دي 100 بجې باندې برا پاتې 10 بجې باندې بیا خو واده کړی د پلانې کلی تزیا تبوي سبابل سباراش او په پلانې ټیم باندې براش پلانې نو ابن کثیر ویا د ابن جریج قولنا نقل کړي مخرج او مشهده دا ومشهده مغیبه او دا حاضر دلا او دا پټ حالات وي د یو بل مخالفیه نو په دې آیات کې صفت قبیحه ولنې ذکر کړي الله دوکه دینه کې وای د ایمان نمرا وړې فالله باندې وبالیوم الاخر او فورز اخرت مو ایمانو وما هم بمؤمنین الله نه دي د ایمان راوړون کې مؤمنان الله دانی دا ولنې صفت ولا سکو صفت قبیحه ولا ول ذکر کو چې ایمان غوړه نشتا د خلیا په ایمان باندې دوکه نشي تپریو کې یو لسمنټ